پریل گاڑی کې سفر کول یو هندو ور سره په ډبه کې ناس ټټای تننه وته په گاڑی ډبه کې چې ټټای و نو هغه کې څوک په دستونو چلے او ټټای ټوله ګنده کړو دا هندو بیا راو مولانا ورته کیوں بھائی ویجی پاخانہ بہت گندا ہے هندو چې کېناستو خیال بل طرف ته شو مولانا مدني په ډبه کې د سیګریټو ډبی چې خلکو غرزولي وای راټول کړ او د خپل رومال نه یو چیرړه وشلول او دنن نن وته هغه ټټه ټوله صفا کړه چې صفا کړه نو راغی هغه هندو ته وی چې میاں اب جائیں وہ پخانہ صاف ہو گیا پیچھے کون صاف کر گیا پیچھے کوئی اللہ والا آن کر صاف کر گیا هندو لاړو ټټای کی متیازه وکړي چې راوته وی والله دا خوند کړی مولانا نے تپوسو کو چې حضرت ما سره مولانا اور تخپل تعارف کو چې تعارف ورته کو د گاڑی په ډبه کې هغه هندو چې لا اله الا الله محمد رسول هندو لا ټټای مولانا حسین احمد مدنی بسفر د استنجازه کې وباچول په منزل راغله په خدای ټیپر خرڅه کړي استنجازه یونه بتوین دي سوچو کوي عزیزا بلار روانه لار کې ګنګي پرتا ده بلاسی اوچته کو یو طرف ته او لاسونه بیا وي ما یو ځلې چواری ته چای ورکړې په پیاله چواره پیژنې ها څورته وای میتر چای مې ورکړ کور والا ما ته وی چې وای دا چواره لګ مالولې څه چلو ولا خو څخه چواره مالا چواری نه لوی اسخاته اته بچی دي شوی دی او دا تو واړو په غولو ستاله سونه ګندل ستاسو د خزو لاس د بچو په غولو ګند کیږي کنه او چواری غریبم په غولو ستا په غولو لاس ګندای کنه ساده دي سنبای نه وتی دي خارشي او دا هغه پاکړی دي نو پاګی ګندای لاسونه کنه نو زمون خزي چواره نشو که په غولو سړی چواره کیږي خو زمون خزي لوی چواره شپه ورځ د ماشومان په غولو لاسونه ګندای او داغه خزو د لاس روټای تاسو خوري کنه داغه په پیاله کې چیس کوي کنه داغه په کټوري وبس کوي کنه ها جی نو ما کچواړی له په پیاله کې وب ورکړي سور الادمی طاهر ولو کان کافرا د چواړی د خلی جوټاوم پاک په دې ټکی پوښښ چواړی چې کومې چې جوټه کی او هغه تا په دین یې تسکلي چې دا د خدای بنده دی او انسان دی اولاد آدم دی د دیبم خدای تا ته اجر درکړي اوس کاغه تنس کې ته چوړی نه ځان خګانی کنه چې پاکي مو دی پلی دغه ټکه شیطان هم کړو خدای ورته سجده دی آدم ته ولې ونکړه ویل انا خیر منه زد دی آدم علیہ السلام نه پاکي زدنه بهترین خلقتنی من نار وخلقته من طین زد اور نه پیدا هم د خټی نه پیدا دی ز څنګه د سجده وک ویلیو کني چواری تبم سپی تبم سپک نه ګوري سپی پمن سپی چې وګوري نو چې ورته وګوري داسي ته به خدای دا سپیم معنا خده د سره به خپل عمل حساب نه کیږي او ما سره به کیږي ٹھیک شو خنزیر چې وګوري تبوی چې خدای دا خنزیرم معنا خده د سره به خپل عمل حساب نه کیږي او ما سره به کیږي ٹھیک شو دا زما خبرې نه دي ابو بکر صدیق ونی تداسي وکړ یو مرغۍ په کې ناسته او مزیدار سایه غستا آی ویلې مرغۍ ته زمانہ خیر سب بیغم ناسته او زما په سر څومره غمونه دي تا سره به استاد ژوند حساب نه کیږي او ما سره به زما د ژوند حساب کیږي په حساب نظر شو ابو بکر ویل خدای کاش چې زه یو ګډوري او چیلې وې خلکو حلال کړي او خوړلې وې خو چې انسان نه
دا د ابوبکر صدیق الفاظ. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې یوازې په رجوع اکتفا مه کوئ، یا د رجوع په منځونو اکتفا مه کوئ، یا د رجوع په ختمونو اکتفا مه کوئ. دعا کوئ چې خدای ټول کالم ټیک کړي، ټول کال. تراویح شل دی او کاته دی خبره بیا پاتې شي. تاسو پوه شئ تراویح هم شل دی اته نه دي، او دلایل په شاید چې بله جمعه هم پکې راشي. یو مهرباني به بله کوئ، یو مهرباني به دا کوئ چې اختر ته خو ستاسو اسم شوق ډېري د اووم اسمان نه میاشت راوباسئ. روجې لم ایمان نه د روجې میاشت لکه چا لیدلې ده خدا کته خبر چا لیدلې خبر اختر لار یو د نیغای زوی چې ده چې ګوري گواهی له بر اخلاص. خبره دا چې ملکی معاملې ډاوډول دي. د افغانستان روجه یو قسم ده، د عربو بل قسم ده، د پاکستان بل قسم ده. خیال امراغی جی نو دی وجنا دغه ډاوډول توپ به بیا د جمعې شپې او د خالی شپې ته جوړیږي. صفا خبره درته کوم، ځان نه د اولیاء بچی مه جوړوئ. مسله دا ده چا میاشتولی ده اختر کوي، چا میاشتو نلی ده څه چل کوي روجه. نه رویت هلال پکې شته او نه پکې مردار شته او نه پکې بل څه شته او نه پکې بل څه شته. دا لازم نه ده چې د ټول ملک دی یو اختری، د ټول ملک زړه یو کول پکار. اختر یو کول باندې څه نه کیږي. اختر څه زړه یو کول پکار. نن د ټول پاکستان زړه یو نه دی، ټول ملک د یو بل دشمن دی. یو بل له کوې کني، یو بل له کندې کني، یو بل اورمیږ ماتوي. ړونه یو نه دي. اختر که یو شو اختر دی مبارک شو، اختر دی مبارک شه. دا اختر مبارک شو مبارک شه دا کسی میسه په اسلام کې نشته. دا خلق صاحب ډلې ډلې ګرځي، پلانی ته ورشي اختر مبارک ته، پلانی ته ورشي پلانی چې دی صاحب چا پکې چای مې لګولي چا پکې. پروسه کال یو ماته یاره درغلی او ماته نه مال ډېر شکر دی چې نو کار دې سوچ راتلی څه کار ویل ستا کتوله مال ولې زه دې وړاندې نوم لیدلی رانیزدې نشي. اختر مبارک سپیره نه دی. تاسو پوه شئ په دې ورځې صاحب جومات کې به سره غاړي منافقان بې ایمانان مونږ غاړي. اختر دین اختر دین زه خو ډېر سخت تنګېږم او ډېر سخت ستړی کېږم. عزیزانو ما ته خو چې نږدې رانشي صرف مهرباني دا کوئ چې میاشتې ته بګورئ او کتونه بعد په ایماندارۍ م چې ولیده قاسم علي خان جومات ته به ځان بیا را رسوئ، خپل فرض به ادا کوو. مونږ دا ایمان دی چې شهادت صحیح د شرع مطابق تیر شي، نه د حکومت پروا کوو، نه د خلکو کوو، نه د بل چا کوو، نه د بل چا کوو. ورډزو وو خیال امراغی گوانو باقی دا بنوئی چې اے ہندوستان کې اخترو دلته نو، اے ہے پلانی دې کې اے ہے مکوا اے ہے شي بس کار ټیک
پلانی میاشتو لیده رو اختر ده ٹک تاونه لیده رو جده ٹک چپ خلط ٹپکه ده مرگ پنارا خلط ٹپکه ده اختر پورز بل مجلس نی اوناستی چپ یاره ده اختر څنګه وشو یاره ده پلانی څنګه وشو کن نو هغه ښې ورځ هم الله په تاسو د غم کړي دي که نه دي ټوله ورځ دغه زخمونه څټئ خوشو فتش سو ګوان خر بم را پاسي بجلیګر مولا نه به تپوس کړي چې جي سو ګوانو چې دا تاسو اختر کړی ته څوک ته څوک ته مولا یې په گواہی شهادت زه خپویږم که ته خپویږم نو د دې وجنه دې ټولو خبرو ته عزیزانو سوچ کوئ فکر کوئ په دې خپل ژوند په دې مستقبل باندې لږ سوچ وکړئ چې موږ نه څه جوړ شو څه رانه جوړېږي ملک کوم طرف ته روان بله شپه په 2 بجې کوم ګړچ چې خدای دې دنیا له ورکړ دغه ګړچ خدای بیا ورکولی شي که نه شي په دې مې پوهېږم که دا یو ګړچ یې ورکو ټوله دنیا وشله کوله نو دا دویم او دریم ګړچ سره ټوله دنیا وارولی هم شي که نه شي نو د لوی طاقت مالک هغه دی او هغه د لوی طاقت مالک سره شپه ورځ رابطه او تعلق پکار دی او هغه ته سرنګونی پکار ده بل هیڅ نشته سوا د هغه نه پای دې کې یو خبره تاسو د دغه سبزی والاو ګناه شته چې دا کم ستاسو په بازارونو کې ناست دي چې سره باټینګر 14 روپۍ کیلو ورکوي دا ګناه د دوی ده که دا ګناه ده چا ده دا د هغه سنډاګانو ده چې کوم په سبزي منډۍ کې هغه غامبرسري سنډاګان ناست دا د هغې ګناه فروټ که په 14 روپۍ باندې درجن مالټي وي یا کینوان وي دا ګناه د فروټ منډۍ د سنډاګانو ده دا د ګاډو والاو ګناه نه ده دلته پولیس یا مجسټریټ په ګاډي والا فروټ ته ګران خر بیا د سپایانو ته هلکه سپۍ ته مې وی لږ بټ باندې دا سړی مه خدای دې خوار کا خو چې ریټایر شي د چڼو ممپلو دکانو باسئ خدای پیژندلی یې په دالو خوراک هم سپېږمې بوټې راووتې لږ عقل خو وکړه د دې ګاډي والا غریب څه ګناه ده چې د ټوپک بټ کې ورته دا د ټوپک بټ چاته نیول پکار دي یو افسر سره ناستو ما دا مولوي صاحب هم کله کله افریدیان او مومندان یادوي افسر سره ناستو ما د یو مومند ټلیفون راغی نو هغه افسر ورته وایي چې حاجي صاحب ډېره مهرباني بیګانې کریټ خو دې ډېر اعلی و هغه مالټې ډېرې خوږې وې خو چې ټلیفون یې بند کړو مال دا څوک و ویل دا زما اشنا و نامه یې نه اخېسته ما ورته ویل پلانې و ویل تا څنګه وپېژندو مال دا د مالټو کیسه هم هغه کوي د شپې یو کریټ تقسیم شي سهار له چې 500 کریټ غریبانو باندې خرڅ کړي تاسو پوه شئ په خبره نو قانون غریب له دی غریب روزه وخوړه په دې بازار کې به ټول پې راټول شي مرګ له به ووهئ نو که تاسو کې ایماني سبا راځئ که نه چې د انټرکان ته ورشو